دولسم سپارہ پنځلسم رکوع سورہ یوسف پنځم رکوع. دولسم سپارہ پنځلسم رکوع سورہ یوسف پنځم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتیان، او د سره جیل ته رادننه شو دوه نوجوانان. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، په یو د دې دوو کې یو وی ما خوب ولیدو چې زه شراب نچوړ کومه. وقال الاخر دا بل وی انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، بل وی ما خوب ولیدو چې زما په سر باندې ډوډۍ پرته دي. تاکل الطیر منه، مرغان لدې نخوري. نبئنا بتاویله، مونږ ته خبر راکړه د دې په تعبیر سره. انا نراک من المحسنین، بېشکه مونږ ته نیکو کار وینو. قال لا یأتیکما طعام ترزقانی، یوسف علیه السلام ورته وی تاسو خواته به خوراک لا نه وي راغلی د ستاسو الا نبأتکما بتاویله، مګر هغه دا چې زه به د دې تعبیر تاسو ته وښایم قبل ان یأتیکما، مخکې تر دې چې دا روټۍ تاسو دواړو خواته راځي. قال مما علمني ربي، ذلکما دا ستاسو دپاره مې هغه څه نه دی علمني ربي چې زما علم ما رب ماته علم راکړی. انی ترکت ملت قوم، بېشکه ما پرېښودو دین د هغو خلکو لا یؤمنون بالله چې په الله ایمان نه لري، الله په ذات باندې ایمان نه راوړي. وهم بالآخرت هم کافرون، او دا خلک د آخرت منکر دي. واتبعت ملت آبائی، ما تابعداري وکړه دین د خپل پلار ابراهیم د ابراهیم و اسماعیل د اسماعیل و اسحاق، ابراهیم د ابراهیم و اسحاق د اسحاق و یعقوب او دین د اسحاق. ما کان لنا، مونږ ته دا نه رسي ان نشرک بالله من شیء، دا چې مونږ الله سره په یو شي کې څه شریک کړو. ذلک من فضل الله علینا، دا د الله فضل دی په مونږ باندې. وعلى الناس، او په خلکو باندې. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق شکر نه ادا کوي. یا صاحبی السجن، ای زما د قید خانې ملګرو، ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا جدا جدا خدایان غوره دي یا الله هغه چې واحد غالب دی. ما تعبدون من دونه الا اسماء، تاسو عبادت نه کوئ د نه علاوه مګر هغه نومونه سمیتموها چې تاسو نامداره کړي دي بوتانو لره، انتم تاسو و آباؤکم پلارونه ستاسو. ما انزل الله بها من سلطان، الله د دې سند نه دی را نازل کړی. ان الحکم الا لله، حکم نه دی مګر د الله. امر الله تعبدوا الا اياه، حکم یې وکړو چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر د هغه ذات. ذلک الدین القیم، دین القیم، دا سیده دین دی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. یا صاحبی السجن، ای زما د قید خانې ملګرو، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، بهرحال یو د ستاسو به خپل مالک ته باچا ته شراب ورکوي. و اما الاخر، او دا بل چې دی فیسلبو، دا به پانسی کړلی شي. فتاکل الطیر من راسی، بیا به مرغان د ده له سر نه خوري. قضی الامر، فیصله وشوه د حکم الذي هغه فیه تستفتیان چې په څه کې تاسو سوال کولو. وقال للذي ظن انه ناج، یوسف ووی هغه یو کس ته چې د ګمانو چې دا به بچ کېږي په دې منهما دواړو کې، اذکرني عند ربک، بادشاه خواته زما ذکر وکړه. فانساه الشیطان ذکر ربی، دا کس چې آزاد شو شیطان دنه د یوسف علیه السلام ذکر بادشاه خواته هیر کړو. فلبث فی السجن بضع سنین، بیا یو څو کاله 3 ونه تر 9 پورې یوسف علیه السلام په قید خانه کې نور پاتې شو.